الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. کوشش کوم چې د عربي یو څه دعا وغواړم، تیما سره بس کسي سره خاصي نه خپل ستې اندازه درکاته پزړ کې الله پاک درچی مگر تی امين پر وایسته. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. دعاء حاجات: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا الله تفر مزبان دی رحم وکي، یا الله تفر مزبان دی ورحمېږي، یا ارحم الراحمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم يا غفور يا كريم يا رزاق يا فتاح يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان. نفحني منك بنفحة خير تغنني بها عمن سواك، واحفظني بما حفظت وانصرني بما نصرت، إنك على كل شيء قدير. يا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربنا يا خالقنا يا ربنا يا مالكنا يا ربنا يا رازقنا يا ربنا يا خالقنا يا ربنا يا مالكنا يا ربنا يا رازقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا
واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا الله اے ستا خالق مالک رازق الله رب العالمین، اے د کبیره و صغیره گناه و معفول والا الله، اے د محمد رسول الله شایسته الله رب العالمین. یا الله مستاد حبیب صلی الله علیه وسلم سره محبت کو، محبت په دې باندې کو چې په دې محبت باندې مشتا راضی کو. یا الله مش کمزوري او عاجز یو، یا الله مش خو کمزوري زمش خو د دعا طریقه نه دی زده، مگر زمش دغه ټوټه پوټه دعا مش کمزوري زمش دغه کمزوري عبادتونه ته په خپل در کې قبول او مقبول وګرځي. یا الله لکه څنګه چې تا مش په اسلام سره مشرفه کړیو، دغه رقم مش په اسلام سره ورځ تر مرګ پوري په مش مشرفه کې او مش ته ورځ تر مرګ پوري د زکندن په وخت کې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه را نصیب کې. یا الله تزمش د ټولو قبرونه چې کم دي هغه منوره کې روشانه کې. یا الله تزمش د ټولو والدین مور پلار یا الله که ژوندي دي د ټوکه د کم چا د ژوندي دي یا الله احسان سره وکي، یا الله روغ صحت ورکي. یا الله زموږ د ټولو د پاره په عمر کې برکت واچي، یا الله روغ صحت ورکي. یا الله که د کم چا د کللی دي د دنیا سره یا الله هغه ته جنت الفردوس نصیب کې، په جنت الفردوس کې اعلی مقام نصیب کې. یا الله قبرونه چې کم دي هغه د جنت ته باغچو سره باغچي وګرځي. یا الله چې زموږ کم مړي د دنیا سره کللی دي هر هغه څوک روی زمین مسلمان مړي د دې دنیا سکللی دي یا الله ته دغه قبرونه روشانه کړي. یا الله ته د دې قبرونه د جنت د باغچو سره یو باغچه جوړ کړي. یا الله کچيري څوک د قبر عذاب ور باندې مسلطي، یا الله ته په خپل فضل او کرم سره د روزي د مبارک میاشت په برکتو سره هغه سره د قبر عذاب لري کړي. یا الله چې زموږ کم هغه څوک زموږ د شایسته اوریدونکي یا الله کم څوک چې د بی اولادي محتاج دي یا الله اولاد نه لري، یا الله څوک اولاد غواړي، څوک نارینه اولاد غواړي. یا الله که زموږ اوریدونکي دي یا دغه رقم ټول مسلمانان که اولاد نه لري یا الله ته د خیر او د عافیت او د برکت نیک صالح اولاد ورلور کې. یا الله چې د کوم چا قربان ورکتي هیڅ اته پته نسته، یا الله ته په خپل فضل او کرم او مهرباني سره په تر خپل کورو پرې راورسه. یا الله د خپل قربان سترګي ور باندې یخي کې. یا الله چې د کوم چا قربان په جیلو کې دي یا الله ته د دې د جیلو د قضاوت فیصله اسانه کې. یا الله تر خپل فضل او کرم او مهرباني سره تر خپل کورو پرې راورسه. یا الله چې د کوم چا قربان په هسپتالو کې دي یا الله د سختو بیماریانو سره مخامخ دي یا الله ته دې ته روغ صحت ورکړي، تر خپل کورو پرې په خیر په عافیت سره راورسه. یا الله که زموږ د معاشرې نجونې دي که الکوان دي یا الله که مور پلار ور باندې پریشان وي چې څنګه ځای به دوستي ورلکوم، یا الله څنګه ځای به کلم مې څنګه ځای به نصیبي. یا الله ته د هغو نصیبونه شایسته کې او ښه وګرځي. یا الله د خیر او د عافیت سبب یې وګرځي، د دې د زندګۍ د پاره د رڼا ذریعه وګرځي. یا الله ته دغه نصیبونه چې کم دي داسې ځایو کې وکړي چې د خپل قربانو سترګې ور باندې یخې سي. یا الله که چیرې د کم چا دا مسلې په دا مسلو کې ډیر مور پلار داسې چې په خپل اولاد باندې پریشان وي یا الله ته دغه مسلې ور حل کې په خپل فضل او کرم او مهرباني سره. یا الله چې په کم ځای کې کونډې او یتیمان دي یا الله ته مدد او نصرت وکړي. یا الله ستا د رحمت سایه چې کوم د هغه مجن لري کوي. یا الله چې کوم څوک زموږ د معاشرې څوک قرضدار دي پریشان دي په قرضو کې ډوب دي یا الله ته د دې د چې کومې قرضداري دي په خپل فضل او کرم او مهرباني سره داسې اسانه کې داسې ادا کې چې دوی په پوم نشي. یا الله چې کوم څوک په سخت مشکلاتو کې دي یا الله د دې مشکلات اسانه کې. یا الله د دې مشکلات په خپل فضل او کرم او مهرباني سره په خوشحالي سره بدل کې. یا الله د اساني والا معامله ور سره وکړي. یا الله زموږ منځونه چې کم دي موږ ډیر کمزوري یو یا الله موږ دا ټوټه پوټه کمزوري منځونه یا الله ته په خپل در کې د زموږ ټول عبادتونه قبول او مقبول وګرځي. زموږ امید دی چې ته خالی لاس موږ نه لکې یا الله چې په خپل در کې قبول او مقبول وګرځي. یا الله زموږ منځونه چې کم دي هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والا رقم منځونه موږ را نصیب کې. یا الله کوم څوک چې په بدیان وخت دي یا الله دغه بدیان په خوشحالي سره بدل کې. یا الله چې کوم څوک په نشو وخت دي یا الله غو ته روغ صحت ورکړي. یا الله چې کوم څوک ګناګار دي یا الله دغه ګناوي په نیکانو سره بدل کې. یا الله چې کوم څوک
څوک بدکار دي هغه صالحان کې، څوک بې دینه دي ته دیندار کې، څوک مسافران دي یا الله ته مسافران په خپل فضل او کرم او مهرباني سره تر خپل کورو پر راورسي او هغه سره مدد او نصرت وکي یا الله د مسافرانو مل یو ته یا الله موږ چې دي کمزوري یو یا الله موږ ډیر کمزوري یو، موږ د جهنم صفنا غواړو او جنت غواړو یا الله موږ د خیر او د عافیت او د برکت والا رزق غواړو یا الله موږ ته حلال رزق را نصیب کړي یا الله موږ ټول مسلمانان د سود څخه موږ حفاظت وکړي یا الله موږ ټول اوریدونکو ته ما ته او موږ ټول اوریدونکو ته او موږ ټول مسلمانانو ته د حج او د عمرې سفر بار را نصیب کړي یا الله ډیر داسې انسانان سته چې ما کور علاو خاون چې کوم دي یا الله دوی مابین کې اتفاق نه مینه او محبت نه د یو څو وجوهات پر بنا باندې یا الله ته دوی ته مینه او محبت او اتفاق ور نصیب کې، هغه مینه او محبت ور نصیب کې چې کوم مینه او محبت ته محمد رسول الله او حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته نصیب کړي ول یا الله هغه رقم مینه او محبت دوی ته ور نصیب کې یا الله موږ ټول مسلمانانو ته هدایت وکړي یا الله موږ ته هدایت وکړي، موږ کمزوري ستاسو د هدایت په انتظار یو یا الله موږ ټول ته اتفاق را نصیب کې یا الله موږ د ټول مسلمانانو په کورو کې اتفاق مشترا نصیب کې یا الله په ورځ د آخرت موږ د پل صراط پر لار باندې د بجلی په شان باندې میتیر کې یا الله وډیر شان ته موږ غړي وتلې دي مگر ستاسو د رحمت په انتظار یو، ستاسو د رحمت په تمو په انتظار یو یا الله کچیز موږ هر هغه دشمن یا الله اول هدایت ورته وکي یا الله اول هدایت ورته وکي که هدایت نه یا الله ستاسو سزا ورکې، ستاسو سزا زموږ تر سزا ډیره بهتره ده ولې ته په هر څه باندې قادر یې، تعالم الغیب یا الله ته د قدرت والا ذات یا الله ته د شان شوکت والا ذات یا الله ته کریم ربي، ته مهربان ربي، ته رحیم ربي یا الله ته خپل مشته आवाज کوي چې ما یا ایو الانسان ما غرک بربک الکریم یا الله موږ د هغو ځان نه راولو چې موږ د غفلت په خوب بيدیږو یا الله موږ 24 غنټې هر وخت موږ تاسو سره مینه لرو محبت لرو یا الله زموږ په زلو کې دا درد او تمنا ده چې یا الله ته زموږ سره راضي سي، ته زموږ سره راضي سي، ته زموږ سره راضي سي یا الله موږ هر وخت ستا رضا غواړو یا الله موږ خیر او عافیت غواړو، برکت غواړو، سلامتی غواړو یا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غره کوم ولیانو دیندار خلکو چې کومې دعاګانې غوښتي دي یا الله ته هغه دعاګانې هم زموږ په حق کې قبول او مقبول وګرځي یا الله موږ خو کمزوري یو اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة یا الله موږ ته په زندگی کې خیر او عافیت او برکت او سلامتی را نصیب کې، ستا رضا را نصیب کې یا الله زموږ دغه دعاګانې په خپل در کې قبول او مقبول وګرځي، د روزې د مبارکه میاشت د دې د برکتو سره زموږ دغه دعا قبول کې یا الله موږ خو کمزوري یو، زموږ کبیره او صغیره ګناه را معاف کې او په نیکی سره را بدلی کې، موږ ته هدایت وکې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين